اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمن سلرشتم سپارہ اور رکو نمبر 51 نمبر آیات. انا بشک منگا لننصر رسولنا خامخا منگا امداد کو دخپلو رسولانو والذین او دهاغی کسانو آمنو چی ایمان روڑے فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی ویوم یقوم الاشهاد او پاغورز باندی چو بدریگی الاشهاد گواهان بو دریگی د نبی علیہ السلام امت گواهان بو دریگی لا سنا اخپی او یو شی او بل شی انبیاء به حاضر شي گواهی د پارا امتونه به حاضر شي د گواهی د پارا نو دغه مختلف هغه کیږي چیرې دشمنان به الله ذلیل کی الله به د انبیاء امدادو کی یعنی د دوی دشمنان به ذلیل کی الله به د رسولانو امدادو کی یعنی د دوی د تدبیرونو د سوچونو با الله پاک دوی وساتي الله تعالی به دوی امدادو کی معجزات وایي کی برکات وایي کی ورکړي مو ذکر هغه حدیث کې راځي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب دا بخاری شریف حدیث دی ښا 6502 نمبر حدیث دی دا ځنې حدیثونه بیخي په یاد ازدا کو 6502 نمبر حدیث دی بخاری شریف څوک چې زما د دوستانو سره دښمنی کوي دغه خلکو د اعلان کوم د جنگ یوم په دغه ورځ باندې لا ينفع فائدہ بنور کوي الظالمین ظالمانو ته معذرتهم اغه عذر د دوی ولهم اللعنه وی بد دوی د پاره لعنت ولهم او وی بد دوی د پاره سوء الدار اغه بد کور ولقد خامخ په تحقیق سره اتینا موږ ورکړو موسی الهدى موسی علی السلام ته هدایت و اورثنا او موږ په میراث کې ورکړو بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب هدن هدایت و ذکر و نصیحت لأولی الالباب د خاوندانو د عقلونو د پاره فاصبر پس صبر کوا ان وعد الله حق بشک وعد الله تعالی حق ده واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د خپل ګناه د پاره په دغه کې خبرې دي واستغفر لذنبک هندوان آریا دوی دا اعتراض کی چوغره تاسو په دی قران پاک کې د نبی علیہ السلام مبارک د ګناه ذکر شته لہذا پیغمبران نه ګناه شوه موږ دغه څو جوابونه کو دغه آیات کریمه امام رازی رحمت الله علیه څو جوابونه کړی یو جواب دا چې واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل واستغفر لذنبک بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره یعنی ترک اولاد لپاره ځنه اولاد کارونه یغه ته پریخي وي نو هغه یی چې حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو د ابرارو هغه نیکه دا هم مطلب چې دا د مقربینو په نسبت باندې ګناهونه دي ابرار چورته نیکي مقربین هغه تم ګناه د مرزان سات نو ترک اولا شاه احمد رضا خان بریلوی سے خو لیکن امام رازی سے نور وجوهات بیان کړي یو غي دا بیان کړي چې واستغفر لذنب امتک بخنه غواړه د خپل ګناهونو د امت ته ګناهونو لپاره بخنه غواړه امام شاه احمد رضا خان بریلوی رحمه الله په دغه ځای کې د دغه آیات کریمه 15 جوابات کړي چې پاغي کې یو جواب دا دی چې بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره هغه ګناه کومو لتقصير شکرک علی ما انعم الله علیه واصحابک هغه سے شکر ته نه ادا کړي لکه څنګه پکارو کوم انعامات الله در کړی دي هغه سے شکر ته نه ادا کړي لہذا دا ګناه شو دغه ته ګناه ویل شو ورنه ګناه نه ودا دویم امر تعبدی دی څه شي دی امر تعبدی دی
امر تعبدی دغه ته چې عقل نه ورسیږي. اوس مونږ ته شریعت چې تاسو کله بیا اوداسه شو مخلاص وینځو یعنی اوداسو، حالانکه په کار دا وای چې مثال په تور سړی استنجا کړي او وسټیک وای، دغه ته ویل شي امر تعبدی نه عقل نه ورسیږي. نو الله ورته فرمایي واستغفر لذنبک امر تعبدی، مونږ عقل نه ورسیږي. امر تعبدی یعنی الله پاک هغه خپل حکم چلی د دې لپاره چې ته مې بندای بندګي هغه ځان الله تبارک وتعالى مالک دی. دغه خبر وضاحت وسبح او تسبیح بیان او بحمد ربک سره د حمد رب دستا بالعشی بیگا والابکار او صبا. ان الذين بشکا کسان یجادلون جدوی بحث کوي فی آیات الله پایاتون د الله تعالی کی بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چراغلی دوی ته دغه آیاتونه ان فی صدورهم الا کبر ندی د دوی په زړونو کې مگر کبر دی ما هم ببالغه دوی ندی رسیدون کی هغه مقتضا د کبر تا دوی ندی رسیدون کی ببالغه هغه مقتضا د کبر تا. څه مطلب؟ څوک چې متکبر وي هغه په کار دی چې معبود وي. ور الله پکې کنه زه متکبر یم المتکبر خور سره ور سره وګوره معبود دی عبادت د کیږي، ور سره ور سره وګوره د خالق دی هر چاله رزق پر کوي. نو تکبر د سره خوان نو الله پکې چې دا کوم خلک چې کبر کی دا خو دغه درجه ته نشي رسیدای چې یا معبود شي یا خالق شي. ورنه کبر کړي دا ترجمه به نه کی چې ما هم نه دوی به بالغی رسیدون کی دغه کبر تا کبر خو یو کړو ویل نه رسیدلی به بالغی معنا نه رسیدون کی هغه رزلټ ته کبر تا چې کبر کوم رزلټ دی چې هغه معبود وي هغه د خالق وي هغه د رازق وي هغه ته دوی نه رسیدلی. واستعینوا پناه وړه بالله په الله تعالی باندې انه بشکد الله تعالی هو السمیع البصیر هم داخلیدون خاوریدون کړي او خلیدون کړي. لخلق السماوات والارض خامخ پیدایښت د اسمانونو او د زمکو اکبر دا ډیر لوی دی من خلق الناس د پیداوخت د خلقو نه ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلقو نه پويږي. بندگانو په نسبت د اسمانونو زمکو پیداوخت دا ډیر غټ دی د انسان د پیداوخت په مقابله کې. حالانکه د الله په دربار کې د 82,000 او اسمانونه جوړېدل دا یو شی. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده د تاسو غوندو خلقو پیدا کېدل او د تاسو غوندو خلقو دوباره را پورته کېدل د قبرونو دا داسې لګي یو نفس چې زه پیدا کوم اته آسان دي. وما يستوي الاعمى او ندي برابر وند کافر او البصير او بنا مسلمان والذين هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي ولل مسیء او نه بدکار او ګناګار دا ندي برابر قليلا ما تتذكرون ډیر لګ دي هغه چې نصيحت قبلوي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحه نمبر 56 باندې دا حدیث راغلی چې 15 شي نه چې دا د ایمان نه دي 15 شي نه او چې پچا کې د 15 کې او شي نه یا د 15 کې یوم پکې نشتا بدای رضان د ایمان نه خالی وګڼي چې دا 15 شي نه کې یوم پکې نه وي کمای پکې ولګا شي یوم پکې نه. اول د الله تعالی حکم تسلیمول، دویم د الله تعالی فیصله تسلیمول، دریم معاملات الله تعالی تسپارل چې څومره معاملات توکل معاملات الله تسپارل. څلورم نمبر په الله باندې توکل کول په هر شي کې او پنځم نمبر دا چې کله تکلیف درته ورسېدو په اول ځل کې صبر کول وروسته بیا سم صبر کې. ان ساعت بشک قیامت لا اتیه خامخارات نو کې لارې بفیا هیڅ شک نشته پدې کې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان وروړي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم او فرمای الله تعالی فرمای اغرب د تاسو فرمای رب د تاسو ادعوني ادعا غواړي زمانہ استجب لكم زب قبول کوم د تاسو د پاره دعا. ان الذين بشکا کسان استكبرون نجدوی تکبر کوي ان عبادتي زما د بندګینا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې موږ به داخل کو دوی سيدخلون زرد چې دوی به داخل شي جهنم ته داخرين ذلیلا او رسوا دوی به داخل شي جهنم ته داخرين رسوا. الله الذي الله تعالی غزا ته جعل لكم الليل پیدا کړی د تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه د دې د پاره چې تاسو آرام وکړئ په دې کې والنهار او رز مبصره روخانا. ان الله بشکل تعالی لذو فضل خامخ خوند فضل علی الناس په خلق باندې
ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي ذالکم الله د عظیم شان الله تعالی دی ربکم چې تاسو رب دی خالق کل شی خالق دی د هر یو شی لا اله الا هو نشتلایک د عبادت مگر د الله تعالی دی فانا تفكون څنګه تاسو اړول شي د حق نه كذلك هم دارنګي افقو اړول شي الذين کسان کانو چودي بی آیات الله پایتونو د الله تعالی باندې به یجحدون انکار کولو الله الذي الله تعالی هغه ذات جعل لكم الارض قرارا جعل لكم الارض قرارا چې ګرځولې د تاسو د پارزمکه قرارا د اوسېدو د پاره او سما او اسمان بنا انچت وصورکم او صورتونه جوړ کړی د تاسو الله تعالی فاحسن صورکم هغه صورتونه د تاسو ورزقکم او رزق درکړی تاسو ته من الطيبات د پاکیزه شینونه ذالکم الله دا عظیم شان الله تعالی دی ربکم چې رب د تاسو دی فتبارك الله نو برکت والا دی الله تعالی رب العالمین چې رب د عالمین دی هو الحي دا الله تعالی ژوند دی لا اله الا هو نشتلایق عبادت مگر د الله تعالی دی فدعوه نو تاسو عبادت کوئ دغه الله تعالی مخلصین له الدين خالصون کی شی له دغه الله تعالی ته دین د دین اسلام ملاوت پکې ما کو دین اسلام لپاره خالص شو الحمدلله تمام سنا صفت خاص الله لپاره دی رب العالمین چې رب د عالمین دی قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم انی نهیت بشک زمانه کشویم ان اعبد الذین چز عبادت کوم دا غیبتانو تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه لما جاءنی هر کله چراغ المثال بینات واضحات العلم رب د خپل رب طرفنا و امرت ما ته حکم شوی دی ان اسلم چې تسلیم شم لرب العالمین رب العالمین تام هو الذی الله تعالی غذات خلقکم چې پیدا کړ تاسو من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د علقینا نطفه بیا علقه شوا ثم یخرجکم یبرؤ باسی الله تعالی تاسو طفلا ما شومان ثم لتبلغوا بیا د دې لپاره تاسو ورسېږئ اشدکم په ځواني او مضبوطیا تا ثم لتكونوا شيوخا بیا د دې لپاره چې تاسو شي شيوخ شپېتو نو وخلا اتیا کالو پیر یا ته مخ د 40 نو وخلا 60 پوری دغه ته کهول زمانه کهولت او طفولیت ماشوموالی بالغ شي یا کتابو دا لیکلی چی دغه تبیا غلامي چې بلوغ ته نږدې او بیا د بلوغ نه بعد تر هغه 40 سال پورې دغه ته شبابیت یې د ځواني هغه دور ومنکم اوزن د تاسو نه من هغه څوک یو توفا چې وفات کول شي من قبل مخکې د دینه ولتبلغوا او د دې د پاره چې تاسو ورسېږئ اجل مسمى هغه مقرر وخته ولعلکم او د دې د پاره چې تاسو تعقلون په شی هو الذی الله تعالی غزت یحیی چې ژوند کول کوي او یمیتو مړ کول کوي فاذا قضا کله چې فیصلو کې الله تعالی امر د یو کار فانما بشک یقول وای له غشیتا کن شا فیکون نو وشی علم ترى تنغور الى الذين غكسان ته یجادلون فی آیات الله چې دوی بحثونه کوي زمون په آیاتونو کې ان یسرفون څنګه دوی اړول شي د حقنا الذين غكسان كذبوا بالكتاب چې دوی د دروغو نسبتونه کوي کتاب ته قران پاک ته به ما هغه ست ارسلنا چې موږ لګری دی به پاغه باندې رسولنا اگر رسولان خپل توحید نه مني بعد الموت نه مني فسوف يعلمون زر دې چې دوی په پوي شي اذل اغلال په غټیم کې چې زنجیرونه بفي انا کې د دوی په زنجیرونه اتکړې الاغلال اغ اتکړې او توقون فی انا کې د دوی په چټونو کې به وسلاسل او زنجیرونه یسحبون دوی په کې را رخکلی شي فی الحمیم په ګرمو بو کې ثم په النار بیا په اور کې یسجرون دوی سوځول شي ثم قیل بیا به ویل شي لهم دوی ته اينما کنتم تشركون چرته وای تاسو چې تاسو به شرک کول من دون الله بغیر د الله تعالی نه قالوا دوی بوای دولوا عنا غایب شوی دي زمونږ نه بل نم نکو بلکې نو مونږ نه دوه چې مونږ عبادت کولو من قبل مخکې د دینه شی عادت شي دروي ورته وي کذالک هم دارنګ یذل الله گمراه کوي الله تعالی الکافرین کافران ذالکم دا عذاب بما کنتم فسبب دا هغه چې وای تاسو تفرحون فی الارض چې تاسو به تکبر کولو پزمکه کې یا به تاسو خوشاله دی پزمکه کې بغیر الحق پناه حق شیانو وبما کنتم تمرحون او په سبب د هغه څه چې وای تاسو چې تاسو به تکبر کولو ادخلوا ابواب جهنم داخل شي تاسو دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به په دې کې فبئس مسوى المتکبرین نو ډیر بد دی اغزای
د اوسېدلو د متکبرینو. فاصبر نو صبر کوه ان وعد الله حق بشک وعده د الله تعالی رښتونی ده. فإما کچرتا نورینک موږ وښیو تا ته بعد الذي ځینې هغه شیان نعیدهم چې موږ وعده کوو د دوی سره او نتوفینک یا موږ تا وفات کو فإلینا یرجعون نو موږ طرف ته به دوی واپس کولی شي. ولقد خامخا په تحقیق سره ارسلنا موږ لیږلي رسولان من قبل کا مخکې د تا نه منهم ځینې د دوی نه من هغه څوک قصصنا چې موږ کیسه بیان کړې ده علیکه په تا باندې ومنهم ځینې دوی نه من هغه څوک دي لم نقصص علیکه چې موږ کیسې نه دي بیان کړې په تا باندې هغې کیسې موږ نه دي بیان کړې په تا باندې. وما کان لرسول ان یأتي بآیه. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث را نقل کړی دی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی انبیاء کرام 1,24,000 کم زیاتو. بیا فرمائی چې څلور انبیاء داسې وو چې هغه سوریانی وو. سوریانی دا یو ژبه وه که نه. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام او نوح علیہ السلام. څلور انبیاء داسې وو چې هغه عربي وو. هود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام او نبی علیہ السلام. او بیا ورته فرمایي چې رسولان څومره وو چې 313. چې صحیفې څومره وې چې 100. چا باندې نازلې وې 50 په آدم علیہ السلام، 10 په شیس علیہ السلام، 10 په هغه باندې 50 په شیس علیہ السلام او 10 په ادریس علیہ السلام او 10 په موسی علیہ السلام او 10 په ابراهیم علیہ السلام. نو په دغه طریقې سره نبی علیہ السلام دا وضاحت کړی او څلور چې غټ کتابونه دي. په قرآن پاک کې ټوټل د 28 پیغمبران نامې راغلي دي چې په هغې کې 25 کې خبرې نشته او په هغې 3 انبیاو کې په نبوت او نه نبوت کې شک. آدم علیہ السلام تاسو چې یو، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، هود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 25 انبیاء کرام ذوالقرنین کی او په لقمان صاحب کی او په عزیر علیہ السلام کی په دغه 3 انبیاء کرامو کې په دې نبوت کې اختلاف دی. نو ټوټل 28 انبیاء کرام چې دا مطلب چې ذکر دی په قرآن پاک کې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ځنې کیسې په تا بیان کړي او ځنې نه. هغه ځنو هغه هم کېدای شي بیا وروسته بیان کړي. دا صورت مکی ده. دغه وجه نه موږ مذهب دا چې وعلمک ما لم تکن تعلم. اهل سنت والجماعت والے چې الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام مبارک له د ټولو شیونو علوم ورکړل په دې مخلوق کې که مخکینی مخلوق دی او که روان دی د دغه ټولو علم ورکړی. دغه ته ویلی شي علم کلی. الله تبارک وتعالی د دغه مخلوق ټولو خبرو علم ورکړی ځکه چې وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیم. تعالی د هغې خبرو علم درکړو چې کوم درته نو مزا کې ډېرې خبر را او تاسو ویلي چې ما چو دا د عموم دپاره راځي. هر څه پکې راغلي په دې مخلوق کې چې څه دي او حدیثونه ثابته. نبی علیہ السلام منبر شریف وختو بدء خلق نه مطلب چې ابتدا وکړه او هغه خبره تر دې پورې چې حتی دخل الجنة منازلهم حتی دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم. جنتیان جنت لاړو، دوزخیان دوزخ لاړو. د دغه روایتو په بنیاد باندې مونږ یو چې نبی علیہ السلام مبارک سره علم و د مخلوق والا. ځینې ځایونو کې ویلي چې نه پوهېږم یا عاجزي ده او یا په هغې کې څه حکمت دی او یا چې وګوري صورت په مکي وي، حدیث په مکي وي او د مکي موضوع او یا پکې نفي راغلی وي د ذاتي. ومنهم من لم نقصص عليك او ځنې داسې دي په دوی کې چې موږ کسی نه بیان کړي پتا او ما کان لرسول او نه دی مناسب دی یو رسول لپاره ان یاتي بآیه چې راشي په یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله. فاذا جاء هر کله چې راشي امر الله هغه حکم د الله تعالی قضیه فیصله بوشي بالحق په حق وخسره هنالك المبطلون او
تاوان کړی دی په دغه ځای کې المبطلون باطل خلقو الله الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل چې پیدا کړی دی لکم الانعام تاسو لپاره چارپایان لترکبوا منها د دې لپاره چې تاسو سوار شئ منها زن د دې چارپایانو نه او منها او زن د دې چارپایانو نه تاکلون تاسو اخره ولکم او تاسو لپاره فيها پدې چارپایانو کې منافع او فائدې ولي تبلغوا او د دې لپاره تاسو ورسېږئ علیها پدې چارپایانو حاجتن او حاجت او ضرورت فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دی وانها او پدې چارپایانو باندې وعلل فلک او پدې کشتو کې تحملن تاسو بار شئ ويريكم او خای تاسو الله تعالی آیاته اغنخ د قدرت په لفا ای آیات الله تنکرون نو کوم یو آیاتونو د الله تعالی نه تاسو انکار کوئ افلم یسیروا آیاتونه ګرځيږي فل ارض پزمکه کې فینظر چې دوی وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ یو انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو کانوا اشد منهم قوتا اشد کانوا اکثر منهم ډیر زیات د دوی نه واشد قوتا او ډیر سخت د طاقت په لحاظ سره غرونو کې بنگلې جوړالي او ګرځو را ګرځوم تاسو ګورو تاسو مکې نه چکر شام لدرمو یا یمن لدرمو دا لاکه تاسو د پدیار باندې را درمي واثارا فی الارض او د آبادولو د زمکه په لحاظ سره ډیر تکړو فما اغنا نلر نقل عنهم د دوی نه ما هغه کانو چود یک سبون چې دوی به کسب کولو فلما پسر کله جاءتهم جراغ دوی ترسلهم اگر رسولان د دوی رسولهم اگر رسولان د دوی بالبينات په واضح دلایلو فرحون دوی به خوشالي وکړه به ما باغ زبانه عندهم چې دوی سره بو من العلم د علمنا وحاق او نازل بشو بهم په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به باغی پورې به استازیون ټوکی کولی فلما پسر کله را او چې دوی ولید باسنا عذاب زمونږه قالوا ویل دوی آمنا مونږه ایمان وروړې بالله په الله تعالی باندې وحده ځان نو چکل عذاب بیا ویني بیا چې مونږ ایمان وروړې او دا غي نه وړاندې نه مني عبد الله ابن عمر سے فرمائی ترمذی شریف حدیث ته 3537 نمبر حدیث ته چې الله تعالی توبه قبلوي د بندا خو چې غرغرای نه وي شونی اوس غرغره څه ته مطلبي پوینټ دا چې غرغره څه ته یو سړی دغه 15 ورځې ځن قدمي اجه غرغره دته یي چې د بدن نه روح را غونډي او په ماره کې چې په ماره له روح راغی بس په دغه ټکي ته توبه نه قبلي غرغره چې مطلب دا چې حلقوم او ماره له روح را ورسیږي را غونډي کې خو طرف نه کنه اچھا ول شوی د سر طرف نو روح خا فلما بصر کلا خلان دی وکفرنا او کفر کوم مونږه انکار کوم مونږه بما پاغه زبانه کو نه چو مونږه به پاغه دغه الله تعالی سره به مشرکینا شرک کون کیو او شرک مم کولو فلم یکن نبوی ينفعهم چې فائدہ ور کی دوی ته ایمانهم هغه ایمان د دوی لمه را او کله چې دوی ویني باسنه هغه عذاب زمونږه سنت الله سنت الله تعالی دی طریقې د الله تعالی دی التي هغه قد خلت په تحقیق سره تیر شوی دی به عبادی په بندگانو د الله تعالی کې مخکې وخسر هنالک الکافرون او تاوان وکړو په دغه ځای کې کافرانو بسم الله الرحمن الرحیم یو دوی رکوع وي سورۃ حامیم السجدہ مکی سورۃ ته او شپږ رکوګانی دی پکې او 54 آیاتونه دی پکې مکی سورۃ کې مکی دام مکی دی مکی سورۃ کې صفت د قران دلته هم صفت د قران مکی هم حامیم راغله دلته هم حامیم راغله مخکم بشارت او تخویف دلته هم بشارت او تخویف مضمون څه په کوم خبرو باندې مشتمل دی بس مشهوري خبرې کافرانو اعتراضات داغه جوابات قران پاک صفت او ورسره الله تبارک وتعالى قدرتونه بیان کړي بعض بعد الموت باندې ذکر دی رسالت تصدیق دی او د قران پاک صداقت بیان دی او د الله د یووالي بیان دی حامیم الله تعالی او د رسول په دې معنی باندې خپويږي تنزيل النازل دل دی من الرحمن د طرف د رحمان نه الرحیم او ډیر رحم کون کی د طرف نه کتاب دا کتاب د فصلت چې تفسیر سره بیان شوی دی آیاتونه د دې یعنی احکامات د دې قران د عربیه په عربی زبان کې د لقوم يعلمون دا قوم د پاره چې دوی پويږي بشیرن زیر ور کون کې و نذیر او يرون کې فاعرض اکثرهم نو مخواړو اکثر د دوی نه فهم لا يسمعون بس دوی نو اوري د مکه کافران دا قران د حق اوریدو سره وقالوا ضيبوا القلوب نزمغا في اكنه په پردو کې د مما د هغه ربنا تدعونا چې تراغواړي مونږه الهي هغه تا وفي اذاننا او زموږ په غوګونو کې وقرن بوج دی او دروندواله دی تا خبر نه وورو
ومن بیننا او زمون په منځ کې و بینک او د تا په منځ کې حجاب یو پرده فعمل نو عمل کا اننا عامل بشک موږ عمل کوون کیو قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم انما بشک انا ذچم بشر مثلکم یو بشر یم د تاسو په شانی خو یوحا الی وحی کول شماتا انما بشک الهکم اله د تاسو اله واحد یو معبود فاستقیموا تاسو برابر اوسئ له د الله تا واستغفروه او بخنه غواړي د الله تعالی نه وویل للمشرکین او تبعید د مشرکانو لپاره الذين هغه مشرکان لا یؤتون زکات چې نور کوي زکات وهم او دوی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون دوی کافران دي نور کوي زکات څه مطلب نه ادا کوي هغه کلمه د زکات چې لا اله الا الله محمد رسول الله زکه چې په مکه کې خو زکات نو فرض بلکې په مدینه منوره کې په دویمه هجره کې فرض شو یادا چې عقیده نه لري د زکات د احکامات او عقیده نه لري ان الذين بشکاغ کسان امنو چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړي لهم شته د دوی لپاره اجر غیر ممنون چې نه به ختميږي قل تو فرمای نبی صلی الله علیه وسلم انکم آیاتاسو لتکفرون خامخ کفر کوي بالذي باغذات هغه ذات باندې خلق الارض چې پیدا کړ ازمکه فی یومین په دوه ورځو کې اتوار او پیر وتجعلون او تاسو ګرځوي له د الله تعالی لپاره اندادن شریکان ذالک رب العالمین دا الشان رب العالمین دی وجعلوا پیدا کړی دی بیا په دې ځمکه کې رواسی غرونه من فوقها برد ځمکه نه وبارک او برکت یې چولې فیا په دې ځمکه کې وقدر فیا او اندازه کړی دی په دې ځمکه کې اقواتها هغه رزقونه د انسانانو او د نور مخلوق فی اربعه ایام په څلور ورځو کې ځکه چې ځمکه او اسمان برابر شو نو اله مطلب یې چې پروګرام برابر شو دا ځمکه شته چې تا بارانی او باندې مطلب چې هغه خړو کی نو چې اسمان نه وریځ کوم ځای نه راشي یا چې ځمکه نه وریځ کوم ځای ته وخیږي سواء للسائلین برابر خبره ده د سوال کوونکو خلقو لپاره دا سوال کوونکو خلقو لپاره دا برابر ده څوک چې د سوال کی دا ورته ثم استوى باراده وکړل سما الله تعالی اسمان ته وهي دخان او دا اسمان جو اول لګایو فقال نو فرمای الله تعالی لها دغه اسمان ته ول الارض ازمکتا ائتیا راشتا سو تو په خوخه او کرها یا په ناخوخه قالتا او دوی دواړو اتینا مونږ راغلیو طائعين تابعدار خدو ځکه اعتراض کیږي هغه اعتراض دا دی چې سورۃ احزاب کې الله پاک څه فرمایي هغه اخر کې چې موږ دغه اسمانونو زمکو ته څه پیش کړو ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان اسمانونو زمکو مطلب چې دغه غنت څه وکړو انکار وکړو دغه امانت نه مراد فرایض او واجبات دي مکلف کېدل دي او دلته چې الله چې ما ورته حکم وکړو نو یې چې موږ تابعدار الته انکار وکړو دلته چې تابعدار جواب دا دی چې الته چې عرض دی موږ پیش کړل تکلیف هم پیش کړو امانت هم پیش کړو واجبات هم پیش کړل فرایض هم پیش کړل او دلته امر دی نو الته ورته چې دا قبول کو کتا سه قبلو عرض دی ک قبلو یو کني قبلو دوی چې نامنګ نو کې څه کمای زیاته وشي نو هغه څه کړو هغه عارض مطلب چې واپس او په دغه کې امر دی صحیح ده کنه نو مطلب چې عارض کې انکار وکړو خو چې حکم ورته وشو نو بیا مطلب چې هغه ومنل ها او دویمه خبره ده چې التا امور تشریعیه داغي مطلب چې هغه احکاماتو امور تشریعیه او دغه کې د امور تکوینیه د دې حکم دی تشریعیه د شریعت والا احکاماتو ته تکوینیه چې بس الله پاک چې کون فیکون تشریعیه چې نوی فقضاهن بس برابر کړ الله تبارک وتعالى سوا سماوات هو اسمان فی یومین په دوه ورځو کې نه چرشنبه او اوحا او وحی وکړ الله تعالی فی کل سماء پر اسمان کې امر د خپل امر
وزینا السماء الدنیا بمصابیح امغه خیسته کړو اسمان د دنیا په چراغانو باندې په دیوو باندې وحفظا او حفاظت د پاره د استوري ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د هغه عزیز ذات چې ډیر غالب دی او ډیر پوی دی فین اردو کچ تدوی مخواړی فقل نو تو فرمایا انذرتکم صاعقه زتا سو يروما د صاعقین دغه چغینا مثل صاعقه عادن پشان د چغی د عادیانو و سمود او سمودیانو د قوم اس پاغه ټیم کې جاءتهم الرسل چراغ دوی ته رسولان من بین ایدیهم مخد دوی ته من خلفهم او رسول دوی ته مخامخ بوله راتل نصیحت په ورته کړو شا طرف نه بوله راغله نصیحت په ورته کړو الا الله تعبدوا الا الله چې تاسو عبادت مکوئ مگر د یو الله دا به ورته ویل قالوا وی دوی لو شاء ربنا کچ ته اراده وشي زمونږه د رب لانزلنا ملائکه نخامخ نازل بکی فرشتي د دغه رسالت لپاره فإنا بشک بما په هغه څه باندې ارسلتم چې تاسو را لګل شوی به پاغي سره کافرون مونږه کافرانیو واما عاد او هر چې عادیانو فاستكبروا بس دوی تکبر وکړو فل ارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حقا وقالوا او دوی من اشد منا قوه څوک دې ډیر سخت زمونږ نه په طاقت کې اولم يروا اي دوی نه ګوري ان الله بشک الله تعالی الذي هغه ذات خلقهم چې پیدا کړی دي دوی هو اشد منهم قوتنا دا الله تعالی ډیر زیات سخت دی د دوی نه په طاقت کې ځکه داسې طاقتور خلک پیدا کړي معلومیږي دا چې دغه ډیر طاقتور ذات بل شته وکانو او دوی بآیاتنا زموږ آیاتونو نه به یجحدون انکار کولو فارسلنا نمغرا ولګل علیهم په دوی باندې ریحن هوا سرسرن تیز هوا فی ایام نحسات پس پیرو ورځو کې لنذيقهم د دې لپاره چې مونږه او څکو په دوی باندې عذاب الخزي هغه عذاب د شرمندګۍ والا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ولا عذاب الاخره او هغه عذاب د اخرت چو اخزا ډیر رسوای والا دی وهم او حال دی چې دوی سره بل انصرون امداد نشي کولای و اما سمودار چې سمودیانو فهدیناهم موږ هدایت وکړو دوی ته فاستحب العمى على الهدى نو دوی خوښ کړو دواله په هدایت باندې فاخذتم موږ ونیول دوی فاخذتهم نو ونیول دوی صاعقه العذاب اغا چغه د عذاب الهونی چې سپکون کيو بما كانوا يكسبون په سبب د هغه څه چې دوی چې کسب یې کولو ونجينا الذين امغا نجات ورکړو کسانو ته امنو چې ایمان راوړې وکانو یتقون او دوی پرهیزګارا و یوم او باغورز باندې یحشر چې را جمع کولې بشي اعداء الله دښمنان د الله تعالی ال النار ورتا فهم یوزعون بس دوی براوانه ولې او اشاره ولې شي پټکونه دي کنه ځای په ځای به پختنه کی او دان ډیر بدای دا ګورنا په پټک باندې لک څو کیسار کی سړی له څومره کی نه وسی نور کی نه مې ولې چې پرې چې سم ذلیل شي حتی تر دې پوری اذا ما جاءوها کله چې دوی راشي دغه ورته شهد علیهم نو گواہی بکای په دوی باندې غوګونه د دوی او ابصارهم او سترګې د دوی وجلودهم او چمړې د دوی بما كانوا يعملون باغ سمانه چې دوی چې عمل به کولو درویغ بشوري کی الله بوله په مهر ولګي په خلا وګڼې کو بلکې هغه حدیث کې دا راغلي دي چې انسان بوې نبی علیہ السلام خندل صحابه فرمایي چې سلام مخندل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اج خندا په دار اغلا چې یو سړی به الله پاک ورځ د قیامت را پورته کی یو کافر انسان او چې دا سړی ورته چې یا الله ظلم خبره سره نه کی چې الله تعالی ورته چې نه اج خداس یو کارو چې ما په خلاف باندې بل گواه مارا والا زما په خلاف باندې بل څو گواه مارا والا اسنه چې هغه گواہی کوونکې په ما دروي وي چې الله تعالی به د خپل باندې مهر ولګي لاسونه بيګني چې الله ورته وي چې نه بل در باندې نه ولم بلکې د تا دا نفس پتا گوا کوم نو بیا ورته چې هاي چې کله بیا الله پاک هغه ته دري کی چې لاسونه زغه تاسو پر غني دم تاسو پر مدروي ویل چې دوزخ نه لاړ نشو چې لاسونه په خې ورته چې وقال لجلودهم دا وګره وقالوا اوایب ذل جلودهم اغه خپل چمړو تا او خپل لاسونو او په خوتا لما شهدتم علينا ولتاسو گواہی وکړه په مونږ باندې قالوا يبدو انتقن الله مونږه وګڼلو الله تعالی الذي هغه الله تعالی انتق كل شيء چې غنول شي هر یو شی وهو د الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو اول مره پاول ځل و الیه او دغه الله تعالی ته ترجعون تاسو بیرته واپس کولای شي وما كنتم او هغه څه چې وای تاسو تستترون چې تاسو په پټول
ان یشهد علیکم چې گوايو کې پتا سو باندې سمعکم وغونه تاسو ولا ابصارکم او نستر کې تاسو خدا خبره پټولا ولا جلودکم او نه چمړې د تاسو ولکن ظننتم لیکن ګمان د تاسو داو ان الله بشک الله تعالی لا علم نه پويږي کثیر مما تعملون په ډیر واغ څه باندې چې تاسو یې کوي وذالکم او دا ظنکم الذی ګمان د تاسو هغه د ظننتم چې تاسو ګمان کول به ربکم د خپل رب متعلق ارداکم هلاک کړی تاسو د الله تعالی فاصبحتم ارداکم هلاک کړی تاسو هوا یعنی دغه ګمان فاصبحتم نو تاسو وګرځید من الخاسرین د تاوانیانو نام فإن يصبروا کجت دوی صبر کې فنار بصور مسون اغزاید اوسېدو لهم د دوی د پاره و يستعتبوا او کجت دوی طلب د معافی وغواړي فما هم نبوي دوی من المعتبین د معافی کړي شونا د معافی قبلون کو نام وقيدنا لهم قرناء او مونږه به مسلط کو په دوی باندې قرناء غ دوستان فزینوا نخیستکل دوی لهم فزینوا نخیستکل دوی لهم دغه کافر ته ما هغه بین ایدیهم چې د دوی مخې ته و ما خلفهم او هغه چې د دوی نه رستو وحق علیهم په دنیا کې په کفر مبتلا کړه او د آخرت نه منکر کړه وحق او ثابت شو علیهم القول په دوی باندې هغه وینا د عذاب چې تاسو به جهنم لدرمو فی پاغي امتونو کې قد خلت چې په تحقیق سره تیر شوی من قبل مخکې د دوی نه من الجن د پیریانو والانس او د انسانانو نه انهم بشک دوی کانوا خاسرین تاوانیان صدق الله العظیم وصدق رسول